سورہ ملک کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ مرگ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي پتاسو باندې امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل ویلی دی ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف هیڅ پیدا نه لري. خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. موږ الله تبارک و تعالی پیدا کړي یو په دې دنیا کې به په موږ باندې خوشحالۍ هم راځي غمونه به هم راځي. موږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام څه وه چې د هغې مطابق موږ خپل ژوند تیر کړو. په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي. غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک و تعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سورہ ملک کې الله تبارک و تعالی فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرگ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي پتاسو باندې امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل ویلی دی ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف هیڅ پیدا نه لري. خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. نو ژوند هم دی مرګ هم دی. دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک و تعالی مرګ لومبی کړی دی په ژوند باندې. حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه. خو دغه آیت کې الله مرګ لومبی کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی. اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي. مرګ به نه یېری. دنیا کې ژوند کوا خو دا خبره مه هېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته. هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي هسې نه چې هغه کراس کړي او د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغې آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی وروستو ژوند یې ذکر کړی دی. د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلی یو. الله را تبارک و تعالی را له نیټه مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي. هغې له تیارۍ پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي. دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه.
هر کور کې غم راتلونکي دی، دې ته به موږ ذهنن ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکي دی، نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې د کیني او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی، هغه د بیماری په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي، امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې دا کلمه جاري شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوئ؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې آخري خبره دا راله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتی دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتی دی. خدا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي اسم ونه وایي، یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی وي، خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو، نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی؟ نه دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی. خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله، دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو، دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که، خوله وله راټوله که، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم که. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي،
د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړي شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه سترګې ورله پټې که. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپل خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناستو دغه حالت د ځان کدنو سخت پیوه. نو کله چې داغه نه روح اوته خلق پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر اغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کیږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله نو فزج الناس خلکو شروع کو جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولا تدعوا على انفسکم الا بخیر. په دې ټایم کې ځان ته خیری مکوئ، بدې ردې مه وایئ بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو. د خیر خبره کوئ، ځان ته خیری مکوئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون. تاسو چې دا کمی خبرې په دې ټیم کې کوئ په دې باندې فرشتي آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګوره فرشتي آمین وایي، دې باندې فرشتي آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتي آمین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ ویل وی الله دې سکینه خو کس شو په د بز دې جاړه کوم چې تاریخ په یاد ساتي. زه به خپل خاون پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جاړه به پسې کومه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ صبر. نو چې ابو سلمہ رضی الله تعالی وفات شو نو ما وی زه جاړه کوم، نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ السلام فرمایلی صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي. ما په دغه ټایم کې دک کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه می وویله او دا می وی چې الله مال د دینه بهتر راکړي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کول الله نه چې ما ته د دینه سره راکړه ښایسته او غوره راکړه. دا مې ووی خو په زړه کې مې وی چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي.
د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې وي چې الله ماته د ده نه غوره راکا خو په زړه کې مې وي چې د ابو سلمه غونته خاوند به ماته چېرته میلاویږي خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما پې عمل وکړو وی وخت تیر نه و څه موده پس ماته د نبی علیہ السلام رشته راله د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیہ السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ماته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی د دواړو جهانو سردار دی نو د دې وجې نه چې تکلیف راغې مصیبت راغې صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دی وکړو ملګری دې زه یمه بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دې وکړو نو زه دې ملګری یم نو چې الله دې ملګری شو نو پاتې څه شو بیا کمې د څه شي راغی نو مصیبت پر راځي غم پر راځي تکلیف پر راځي خو څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر به کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو دا هغه نه خو د هغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته وی الله او مونږ د هغې ستا د بنده نه بچی وغه ځکه چې ستا حکم و بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده دا د زړه میوه ده نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله فرشتي ورته وی او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي تاسو چې د هغه د بچي نه روح واغستو د هغه نه خو د هغه د زړه میوه وشو کوله په دغې ټایم کې زما بنده څه وویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله ستا حمد بیان کو واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمای سره د خپل علم چې الله ته فتح د خو بیان د فرشتو نه تپوس کوي ښا تاسو د هغه د زړه میوه شو کوله تاسو د هغه نه د هغه بچی اغوستو په دغه ټایم کې هم هغه زما حمد وي په دغه ټایم کې هم هغه انا لله ویل او صبر یې کو فرشتي ورته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وی لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنګله جوړه کړئ یو محل جوړ کړئ او یو بنگله جوړه کړئ او په دې ګیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغې وسموه بیت الحمد هغې له نوم بیت الحمد کېدی دغه بنگلې له دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی دا د هغې چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنگله ده
الله نو په هر ټیم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماء یو واقع لیکلی ده، او یو عالم او یو مولوي صاحب داغه زوی وفات شو، بچی وفات شو، دی په دې بچی باندې ډیر زیات مینو، هر سړی په خپل بچی باندې مینی. نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډیر غمجن و، ډیر زیات پسې خفه و. د درس او تدریس پرېښود، بیانونه یې پرېښودل، سبقونه ویلې پرېښودل، ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او ژړل به. خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې، اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه. خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راته. یوه زنانه وه، وخیاره زنانه وه، هغې ویل وي تاسو ما د مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ، زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم. بس مولي صاحب نه اجازت وغوښتی شو، یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري، راتلی شي؟ وی رادې شي، رادې شي. دا زنانه لاړه، وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه. وی وکړه څه مسله ده؟ زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډی وه، نو زمونږ خادي و، ما د هغې نه سوالي کالی واغستو. یو خادي و، هغې له تلم د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي. نو زه یې خادۍ له تلم، نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو، والی وي یا هر څه و، د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو، خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ترې اخیستی و. خادي پکې ما تیره کړله، بیا هغې زنانم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل، کالي زما سره پاتې شو. ها وخت تېرېدو کلونه پکې تیر شو، هغه کالي ما کلونه استعمال کو، چې په کلونو مې استعمال کړو، اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دي چې زما هغه کالي ما ته حواله که، خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي، زه یې ولې نه ورکوم، زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی. نو هغه مولانا ورته غوسه شوي، عجیبه ښځه یې نو، هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره، او هغې څه ونه وي تا په کلونو باندې استعمال کو، دومره وخت دې استعمال کو، او اوس یې چې درنه غواړي نو د هغې شکر نه ادا کوي، نو موټکرې پې شوې ورکوي نه اوسو. دا ته څه عجیبه ښځه، هغې ته د هغې کالی ورکړه او شکر یې ادا کړه چې د دوه ورځو اغستی و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کو. هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي، نه په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه، په دې په خپله سوچ وکړه. دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه دا خو نه الله سبا هم اخیستی شو دا بچی، خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واخیستو، نو ته پسې خپه یې، مسلې دې پرېښودې، په ګوټ کې کېناستې، نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکرې ادا کړه، نو ته د الله شکرې ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واخیستو؟ دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واخیستو. او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه ښه پوه کړم، مسله هغې ته بیانوم، په خپله مې پې عمل نشته دی. نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته، خپل درس او تدریس یې دوباره شروع کړو. مقصد مې دا و چې غم به راځي، مصیبت به راځي، خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي، د الله شکر به ادا کوي. او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او فریاد کول، چغې وهل، ویر کول، دا په شریعت کې ممنوع دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آواز لري چې د الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي.
لعنتی آوازونه دي، لعنتی آوازونه. الله دې نه ډېر زیات نفرت کوي. دو آواز دي. کم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو آواز د ټنګ ټکور، د ګانو بجانو آواز، د ټنګ ټکور آواز د الله ته ډېر زیات ناخوښه دی، لعنتي آواز دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر آواز. په ښادۍ کې د ټنګ ټکور آواز او په غم کې د ویر آواز د الله ته ډېر زیات ناخوښه آوازونه دي او لعنتي آوازونه دي. الله تبارک وتعالی ترې ډېر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی فرمایي دا لعنتي آوازونه دي. او مونږ پښتانه څه وایي؟ زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کېږي. هغه خادي دی چې ټنګ ټکور پکې نه وي، هغه غم دی چې ویر پکې نه وي. نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کېږي. خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کېږي. په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کړو، د کور نه د برکتونه هم ختم کړو. څومره غوبل په دې خادۍ کې وي که نه، دا څومره ټنګ ټکوري که نه، میاشت بعد معلومات کوه خواښي انګور یو بل ته لاندې وتي. صحیح شو؟ بیا وی دا مې څه بلا را دننه کړه، خو چې راوستې مې دنه په کور کې مې غوبل جوړ دی. نو غوبل به جوړ نه په کومه ورځ چې تا راوسته، تا د رحمت فرشتې د کور نه لیږلې وي. ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه، تا اسلام پیژندم نه. نو د کور نه دې فرشتې د واده په ورځ رخصتې کړي، نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی. اوس نو دا لعنتي اوازونه دي. د دې نه فریض پکار دی. په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول، ویر کول، ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. نبی علیہ السلام فرمائی وی زما امتی نه دی خغه انسان، کو ناری نه دی او کو زنانه ده، زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی، په غم کې څه وخی؟ مخونه وخی. وشق الجیوب او د ځان نه کپړې شلی، ودعا بدعوت الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وی. بس الله زه دې لیدلی ومنو، زما بچی دې لیدلی نو، د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي. نو د جاهلیت چغې وی. نبی علیہ السلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی کمی زنانه چې په غمونو کې ویر کو ویر او دا مړه شوه، نو نبی علیہ السلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي، د ګوګړو جامې به وي. دا ګوګړ چې دی که نه دا ډېر ناکاره څیز دی. یو ورم زیات کوي، دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو، او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي. نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر که ویر، د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي. الله دی فنا راکی. نبی علیہ السلام فرمائی وی اربع فی امتی من امر الجاہلیہ. سلور خبری داسی دی، سلور خبری چې زما په امت کې دا د جاہلیت هغه خویونه را روان دي. د جاہلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول، زما په امت کې دغه سلور خبری د جاہلیت را روانې دي. کمی کمی یو نبی علیہ السلام فرمائی الفخر فی الانصاب، په نسب باندې فخر کول.
پس نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غوړوالی او ښکتوالی په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دې ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته دی ته خو وایې زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی علیہ السلام فرمایي دا زما په امت کې را روان دي دویم نبی علیہ السلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ماته خبرې کې کسبګر سړی دی سړی دته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دا خو کمزوری سړی دی دې ماته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی او دریم نبی علیہ السلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران ووره په مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران ووره او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه دا باران وشو دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه باران وشو هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي او چې دا ستوری راشي باران کېږي لکه زموږ د خلکو هم دا یو نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران مونږ په سترګو هم ونه وینو شي که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیہ السلام فرمایي النیاحة ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت که وی په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولي چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه جړا وکړه هغه چې به راله جزاله به خپله ټپه او کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا د جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزي دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره او ته ښه دا بوس جړا کوي هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا څه دی ستا څه دی چې ته پې پړ مخې را پرېوځې دا برابرې ته چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوروځي یو غوغا به جوړ کوي یو چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی ځان نه څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغی مصیبت راغی انسان د زړه ته تکلیف راسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي
سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پوښتنې لورغه چې ورغه داغه ځنکدن شروع چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وکتل د نبی علیہ السلام د مبارک سترګو نه وښ کې روان شي مبارک سترګو نه وښ کې روان شي. دا رنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسی وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سوال جواب وکړو زما بابا ته و چې مونږ کړه لګ راشي. نبی علیہ السلام په سکار باندې مصروف وي زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه. بیا به هغه سوال جواب وکړي بابا ته و چې لګ راشي کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړو دا نوسی په غیږ کې چې راوغځ دغه ځنکدن د نبی علیہ السلام په غیږ کې پروت او سایه ورکړه. د نبی علیہ السلام د مبارکو سترګو نه اوښ کې روانې وي سترګې جاړي اوښ کې به یې یقینا چې کله د نبی علیہ السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی علیہ السلام په دې غیږ کې راواغستو او د دې سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی ان القلب يحزن والعين يدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښ کې روانې دي. ابراهیم ستا په جدای باندې ډیر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی. سترګو نه اوښ کې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي. د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی. او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبر هم نه کېږي. هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست وي د هغه به صرف د سترګو نه اوښ کې بهیږي. غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې لا هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي. دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه راسره غمجن نه هغه هسې ځان له شو جوړوي. زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښ کې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو. نو جړا د سترګو نه اوښ کې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي. نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وی په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنی د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایثارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي. ته دې نه سوا ایثارول د په کور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو یې ټیکټ راغستی د دوبۍ نه یې ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي ولې هغه مړ دی دکې خاورو ته به یې دیم سپاري. د ایثارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او کو دا هم بدعملی دی نو دا خو بیا یو مرداره ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورته وکئ د دې ولو نه یې زر کوز کوئ بیا لرې کوئ کو نیکمال خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعملی تاسو به ترې نه خلاص شه د دې سارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیه الصلاة وسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي او ځان د مانځه نه خلاص کړي دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې رارسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شي که نه نو دا ایسارومه په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایساروه او دریم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی وی پیغله جینۍ فکور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی ورګه دا خو به شپاړسم کوي ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه ترې لا ډاکټره جوړومه نو چې ډاکټر تی جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه وایي دا تا راله څه شي کتلی دا سره کوم نه زه به اوس په خپله خوښه کوم داسې که نه د خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دې ورګه زه ترې ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر تی جوړه کړي نو هغه وایي دا تا راله څه شی کتلی زه به اوس په خپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وي تا تی تپوس کړی وي پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پې رضا یي کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دي خپل خادي هم جوړول پکار دي په دې طریقه باندې زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې مونږ د نبی علیه الصلاة وسلام په شریعت باندې عمل وکړو